السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو امید دی چې ټول به خیر او جوړ وي او د ژوند په مزو کې وي. موږ دلته راغلي یو کس له چې دوی ته یو غټه بیماري یو مسله وه، الله پاک دوی مسله حل کړه. راځئ ملګرو دوی نه تپوس کوو، تاسو به خپله ما واورئ چې دوی ته څه مسله وه او دوی تاسو ته په خپلو الفاظو کې دا مسله بیان کړي. وعلیکم السلام. ستاسو ته جي څه مسله وه؟ موږ د اولاد مسله وه، موږ دلته راغلي د مونو شروع کړو مفتي صاحب ته. نو موږ د مونو وکړو، دېرش دمه موږ وکړو. حاجي موږ مسله حل شوله او موږ ډېر ډاکټران له موږ علاج موږ وکړ. تقریبا شپږ کاله موږ علاج وکړو. ډاکټران وایي چې ستاسو مسله نه حل کېږي. چې بیا موږ دلته د مونو شروع کړو، الحمدلله زموږ مسله حل شوه او د مونو د کلام ته ډېر زور سلام. حاجي دا ستاسو مسله چې کوم دی دا څو کالونه وه؟ دا زموږ د شپږ کالونه وه او موږ د ډاکټرانو وایي چې ستاسو مسله نه حل کېږي. او بیخي ستاسو مسله نه حل کېږي؟ څه ورته ویل؟ بیخي به دغه وي چې ستاسو بچو هېڅ هغه نه کېږي. او مطلب تاسو یې لاعلاجه کړي وئ؟ بلکل علاج کړي وو او زه بیا موږ دلته دمونه شروع کړو، زموږ مسله بیا حل شوله. حاجي دلته چې تاسو راتلئ نو څو دمونه وکړو؟ څه حساب ترتیب و؟ موږ 30 دمه دلته موږ وکړو، د جمعې او اتوار او د بوت په ورځ باندې. حاجي دې سره الله پاک ستاسو مسله حل کړه. نو تاسو کتونکو ته څه ویل غواړئ دلته؟ موږ کتونکو ته دا غواړئ که چا څه کینسر وي، د زړه بیماري یا که نور ګردې مسله وي، که څه مسله وي هم دلته راشئ، د دمونو دې وکړي، ستاسو مسلې کوم چې دي هغه به حل شي. جزاک الله.